ابو هريره ډیر ناشنا صحابي دی، دا ډیر جلیل القدر او ډیر یو ملازم د رسول الله سره، همیشه په سفر او په حضر کې په اوم کال د هجرت باندې ایمان وروړل او په جاهلیت کې نوم عبد الشمس او د اسلام په نومونو کې ډیر اقوال دي، خو دا دوه قوله ډیر مشهور دي چې یو عبد الله یو عبد الرحمن د خپل نوم او مشهور په ابا هريره یا ابو هريره باندې. او وجه دا وه چې ده به وایي ګډې بيزې څرولې نو ځان سره به یې وړه غوندې پیشو ساتله، دا به اکثره په دې نستوړي کې ورسره وه، نو دې سره به یې لوبې کولې، ملاعبت به یې کول. نو مشهور په څه باندې و؟ په ابو هريره باندې. و یو ځل ورته صحابه به ابو هريره ویلي وی، ته ورته ویلي چې ما ته ابا هريره وایي، ابو هريره مه وایي، ځکه د مذکر پیشو تذکره را سره کوئ، دا د مؤنث مه کوئ، ځکه مذکر اولای د چا نه مؤنث ته به خوشي ورکړي. څوک وایي چې نه، یو ځل نبي علیه صلات وسلام داسې د قضای حاجت دپاره لرې لاړی او دا عادت د رسول الله چې کله به قضای حاجت ته تله نو ډېر به لرې تله، حیا وکړه. نو دې دی کې دا صحابه ورپسې وګرځېدل، تشویش ورته پیدا شو، خوف پیدا شو چې هسې نه چې د یهودو د مشرکینو نبي علیه صلات وسلام ته تکلیف نه یې رسولی، شهید کړی نه. نو وګرځېدل پسې، په دې کې دا یو باغ و، د هغې دیوال کې داسې ورکوټې سوری و، هغې کې دا ابو هريره صاحب چې و عبدالله عبدالرحمن ننوتل، چې هلته یې وکتل اخوا نبي علیه سلام را روان. نو نبی علیه صلات وسلام ته ورته ویلي وی خلک ډېر پریشان دي ستا په باره کې. نو ده ورته ویلي وی ته په کومه رالې وی؟ په دغه سوري رالم. نو یعنې معنا سوري دومره و چې غیر د پیشو نه بل څوک پکې نه شو راننوتلی. نو ده ورته ویلي ابا هريره ته خو سم داسې یې لکه د چا په شان باندې، ابا هريره په شان باندې، یعنې لکه د پیشو په شان باندې. پیشو به دومره وړوکي سوري راتللی شي، بل څوک خو بیا ورته ویلي وی زه لاړ شه صحابه ورته را زما پړې ویسه، او ورته ویل چې نبي علیه السلام را روان دی، چې د هغوی دا خوف او یره ختم شي. او ورته ووایه دا یو روایت هم ورته وکړه چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه. دی چې راغلی مخکې د عمر فاروق صاحب راغلی، هغه ته یې ویلي وی نبي اسلام را روان دی، او ما ته حدیث ویلي چې من قال لا اله الا الله دخل هغه داسې په سینه کې یو هغه ورکړ چې دا نور مه وایه، ځکه خلک بیا اعتماد کوي، تکیه کوي، اعمال نه کوي. وی بچا لا اله الا الله ویلي جنت ته څه کېږي؟ داخلېږي. پرېږده چې خلک څه وکړي اعمال. زمونږ استاد خو عقیده دا ده چې څوک کلمه ووایي انشاءالله دا به جنت ته داخلېږي، خو اگر که د خپلو ګناهونو موافق به ورته سزا میلاویږي، که الله سزا ورکړي، که الله ورته عفو وکړه د ګناهونو عفو هم ورته کوي. خو دا په هغه صورت کې چې د اعمال چې کوم منافي د ایمان سره دي هغه کړي، لکه د قرآن غورځول په ګنده ځایونو کې، قرآن ته اور اچول، د جومات بېعزتي، د حرمینو بېعزتي، د احادیثو بېعزتي، د هغه اعمال دي چې منافي د ایمان سره دي، دې سره سړی کفر ته رسي. داسې اعمال یې نه یې کړي، نور ګناهونه ترې صادر شوي، الله به ورته عفو. دا په صحابهو کې په حفظ د روایاتو باندې ډېر مشهور دی. دته روایات ډېر زیات دي، 5340 احادیث یې رانقل. او وجه د دې چې د دا روایت ولې دومره ډېر زیات زده کړ، نو دی وایي دوه ډلې وو. مهاجرین چې وو تجارت به یې کول، انصار چې وو هغوی به زراعت کول، او زه چې وم وقف وم د نبي علیه صلات وسلام د احادیثو د جمع لپاره. ما به تعلیم کول، د نبي اسلام نه به مې زده کړه کوله. لږ ډوډۍ به که میلاو شوه وبه مې خوړله، بس زما ټول ژوند زما ګېډه وه، چې ګېډه به مې مړه وه بس دا زما ټوله دنیا. نور مې څه زده کول؟ احادیث د رسول الله مې زده کول. نو د دغې وجې نه ده ډېر زیات احادیث هم رانقل کړي دي، او زیات حفظ د احادیثو کې هم دی مشهور. خبره پوه شو که نه؟ ځکه نور کاروبار یې نه کوو، زمینداري نه کوله،
ځان یې وقف کړی او ډېر لوی کار یې کړی دی ډېر لوی خدمت یې کړی دی او بل ورته دعا هم نبي علیه صلات وسلام کړی و دی ابو هریره صاحب ته چې زه ستا د الله محبت په دې انسانانو کې الله واچوي دی وی اوس که زه چا لیدلی یم که نه یې لیدلی یم ما سره محبت کوي او بیا مور باندې دی باعث شو د مور راوستله او نبي علیه صلات وسلام ته یې کېنول او څې راوړل اسلام نو دی او مور بیا په صحابو کې ډېر زیات محبوب شو اوس هم چې دی که نه ابو هریره صاحب چې دی دغه نوم یې چټې په هر چا خوږ لګېږي ابو هریره او ابو یقینا دې زړه کې یو قسم فرحت ورسره احساسېږي صحیح ده د یو وجه وه چې ډېر احادیث را نقل کړي او دوهمه وجه یې دا ده وایي یو ځل یې ده شکایت وکړي نبي علیه صلات وسلام ته د خپل حافظې چې زما احادیث نه زده کړي وایي نبي علیه السلام ورته ویلي چې دا څادر دې خور کړه او څه کلمات نبي علیه صلات وسلام وویل او د دې خپلې سینې نه څه اشاره دې څادر دپاره وکړه او دا څنډې د دې څادر راټولې کړي او ابو هریره صاحب ته ویلي وایي دا واخلو سینې سره یو ځای او هغه څادر ابو هریره صاحب د سینې سره یو ځای نو بعضو روایاتو کې داسې راځي چې دی وایي چې ما یو برودت او یخني دې خپلې سینې ته احساس کړي او د دې نه وروسته ما یو حدیث هم چې د نبي اسلام نه اورېدل ما نه بیا نه هېرېږي حافظه مې یکدم څه شوله ورسره